علیکم ګرانو مینوالو. ما نن تاسو ته یوه داسې ویډیو راوړې ده، تاسو یې ضرور وګورئ. زه نن تاسو ته یو داسې نصیحت کول غواړم چې رانه خفه نه شئ. صحیح ده، او ډېره ضروري ویډیو ده، تاسو یې ضرور وګورئ. اوس سکیپ کوئ ما هېڅکله، صحیح ده، او ډېره ضروري ویډیو ده، تاسو ته به ډېره فایده ورسوي. او تاسو چې کومه ژیره ده، مثال ما ژیره تاسو ګورئ ما پرې ایښې ده، تاسو چې کومې ژیرې دي الله د تاسو ته توفیق درکړي، تاسو یې ټول پرېږدئ او کوشش وکړئ چې خپلې ژیرې پرېږدئ، ځکه چې کله ته خپله ژیره رخیې څه نو د دغه ډېر غټ نقصان دي. زه یې تاسو ته ښایم. نمبر 1 نقصان یې دغه دی چې ته مثال په لمانځه باندې ولاړ یې، یا مثال ته په تلاوت کوې، ته په هر ځای کې چې وې څه، اوس لکه مثال ته په لمانځه باندې ولاړ یې، د لمانځه ثواب خو ته مثال جاري دی، خو د ژیرې چې کوم ګناه دی ته راخیالي د هغه په تا پسې دی. صحیح ده، لکه هغه نه ختمېږي چې ته تر څه ټومپېره ته ژیره پرې ایښې نه وي، تر هغه ټومپېره بیا ته ژیره چې کومه ده په دغه ګناه کې ته شامل وي. صحیح ده، په تا پسې هغه ګناه چې کوم دی هغه جاري وي. صحیح ده، یې درته ښایم د ژیرې پرېښودلو. اوس د دویمه پیدا یې دغه هم ده چې مثال ته د زنې نه بچ کېږي. څنګه د زنې نه بچ کېږي تاسو ته زه ډیټیل بیانوم. البته ځکه داسې د زنې نه بچ کېږي چې کله ته زنا کوې ته به وایې چې یا الله د ما د څومره ژیره ده، زه زنا کوم، دا الله نه به ته خپله ایره درځي د ژیرې وجې. او دا نمبر 2 شوله. نمبر 3 تا نه به تکبر نه کېږي. تکبر به څنګه نه درنه کېږي، کله چې ته تکبر څه کوې نو ته به وایې چې ما دومره غټه ژیره ده. دا مثال از تاسو په پیاوالو دپاره، نو تا نه به هېڅکله تکبر نه کېږي. دا د 3. او څلورمه چې کومه یوه ده، څلورمه تاسو به هېڅکله شمات نه وکړئ. شمات به ته ولې نه وکړئ؟ شمات ځکه نه شي کولی چې ته وایې دومره غټه ژیره مې ده، په ما باندې خلک اعتبار کوي او زه شمات څنګه وکړم؟ شمات نه ته بچ یې. پنځمه پیدا چې کومه ده، پنځمه پیدا دغه یوه ده چې ته به دروغ نه وایې. دروغ به ته ځکه نه وایې چې ته وایې چې په ما باندې خلک اعتبار کوي او ما دومره غټه ژیره ده، زه دروغ څنګه ووایم؟ صحیح ده، ته به هېڅکله دروغ نه وایې، نه ویلی نه شې، ځکه چې تا چې یو ژیره پرېږدې ته دروغ نه شې ویلی. او شپږمه پیدا چې کومه ده، ته به غلا نه وکړې. غلا ځکه ته نه شې کولی چې کله تا ژیره وي، مثال ته سوچ به وکړې چې ما غلا وکړله، ښه زه ونیولمه، راته وایي به چې تا دومره غټه ژیره وه، ته په دا ژیره نه شرمېدلی چې تا غلا وکړله. نو دا د ما شپږ پیدې تاسو ته د ژیرې پرېښودلې وښودلې. نور تاسو خپل سوچ وکړئ چې اوس یې ته راښیې څه، مثال ته ژیره چې کومه ده کټ کوې، مثال هغه نقصان وګوره او د دغې پیدا وګوره. نو تاسو ته ټول ته الله پاک ته توفیق درکړي چې تاسو ټول ژیرې پرېږدئ، کوشش وکړئ. ما خپله غاړه خلاصه کړله، نور د مرضي د تاسو ده. صحیح ده، خو تاسو ټول کوشش وکړئ چې خپلې کومې ژیرې دي هغه مه رخیئ، ځکه چې سبا به ته مثال دا یو سنت دی د مونږ پیغمبر د مونږ نبي چې کوم دی صلی الله علیه وسلم، د هغه سنت دی. صحیح ده، د هغه سنت چې کوم دی هغه مونږ ته په چاره ده چې سنت مونږ پوره کړو او چې را ناکام نه شي. صحیح ده، نو تاسو خامخا خپلې ژیرې پرېږدئ. صحیح ده، ما الحمدلله د الله شکریا ادا کوم، خفه نه یم، خوشحاله یم چې اولي سر نه ما لکه پتری نه ده ورغلی، اولي سر نه ما خپله ژیره پرې ایښې ده. او زه د الله ډېره شکریا ادا کوم چې ما ته دا توفیق راکړی دی ژیرې. سو بله خبره چې کومه ده د ژیرې، چې کله تا ژیره وي ته به ټیک ټاک د هر شي نه محفوظ وي. ولې محفوظ وي؟ چې کله ته یې ځان سره ګانه بجانه ولګوې نو ته وایې چې مثال ما ژیره ده ګانه بجانه ما سره خوند کوي که نه، نو دغه ګناه نه به خدای بچ کړي. صحیح ده، دا د 7 ګناهونه ما درته وښودل، د ژیرې رخیلو والا او د ژیرې نه رخیلو والا ثواب 7 ثوابونه ما په جوته درته وښودل پیدې. مثال تاسو ټول داسې وکئ چې ژیرې پرېږدئ، توفیق الله پاک دا تاسو ته درکړي چې تاسو خپلې ژیرې پرېږدئ. ما الحمدلله پرې ایښې ده، نه پرې خفه یم او نه پرې خفه کېږم، ځکه چې الله پاک زه شکریا ادا کوم چې ما ته د ژیرو توفیق راکړی دی. او الله پاک د تاسو ټول ته د دغه ژیرو توفیق درکړي چې تاسو د رخیالو نه بچ شئ او په نیکه لار تاسو روان شئ. صحیح ده، او بل نوي نصیحت بل کول درته غواړم، تاسو پلیز ټیک ټاک وي، یوټیوب وي، فیسبوک وي، مثال تاسو ګانې بجانې نه پرهیز وکئ. ژوند هېڅ پته نه لګېږي، نن به وې سبا به نه وې. صحیح ده، او څه ټایم چې ته مړ شې، مثال تا ټیک ټاک جوړه کړې ده، ځان سره دې ګانه لګولې ده، خلک به تا پسې الټه پلټه خبرې کوي چې دغه وګوره اوس په قبر کې دی، دغه اوس وګوره څرنګه ټیک ټاک یې جوړولی. ښه دی چې مړ شه، دعا خو څه کوي سړی، الټه دې یادوي. نو چې کله ته مړ شې، مثال په تاسې ګناه جاري وي، د ټیک ټاک وال، د فیسبوک وال، د ګانې بجانه والا، یخ پیزي تاسو داسې وکئ چې د مثال اسلامي ویډیو شولې، نعتونه شول، دغه سامان چې کوئ، دا سکیلز څه ویډیو شولې چې ګناه منا نه وي ورسته یې پسې پیدا وي، مثال تاسو داسې ویډیو جوړوئ. ما خپل دا چینل جوړ کړی دی
ما لکه دغه سکیل زه درښیم. مثال دغه ویډیو پل سټور دا جوړیږي، ګوګل دا جوړیږي، دغه د پل سټور کې ویډیو په یوټیوب کې ویډیو داسې اپلوډ کوئ. مثال زه دا خو ښیم، خو دا ما دا سوچ دی چې زه به اسلامي ویډیو چې کومې دي دغه به پکې مثال شیر کوم. انشاءالله د ما اراده ده تاسو سره چې خپلې ژیرې د نن د ورځې نه ما سره اراده وکړئ، د الله سره اراده وکړئ چې موږ به خپلې ژیرې پرېږدو. ډېر غټ نقصان دی د خدای دپاره. لکه تاسو خپل پوهېږئ، خپل په ځان باندې سوچ وکړئ چې ما ژیره مثال دا وای دا وای. خو تاسو ته زه یو سیمپل څه خواست کوم چې تاسو خپلې ژیرې پرېږدئ. که تاسو زموږ په چینل باندې نوي وئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، په آیکن بټن باندې کلیک وکړئ چې نورې ویډیوګانې تاسو ته ډېرې په اسانۍ سره میلاو شي. دا ویډیو کتلو ډېره مننه. د راتلونکي ویډیو دپاره فالوی الله م سپارم.